السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليك. أما بعد، باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ونعوذ بالله من سيئاتنا ومن شرور أعمالنا. نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد. عزتمن مسلمانانو، ننا د جمعې ورځ ده او دې دارالایمان والتقوا چې دې کې مدرسه او جامعه هم ده، د هغې تعلیمي کال ختمیږي او د تعلیمي کال په اقتدا باندې چې څنګه نورو درجو سبقونه ختمیږي، داسې دوره حدیث چې هغه د طالب علم په ژوند کې یو اهم کال دی، هغه هم سرته رسي. او صرف دوره حدیث نه بلکې د درس نظامی چې کومه سلسله د اداري متوسطي او اولا نه را روانه وه هغه هم شرطه ورسېده. نو خصوصا د دوره حدیث د طالب لپاره هغه ډېر د سعادت مقام شي. مکتب ته چې بچی داخليږي نو هم یې خوشحالي وي د مور او پلار، او چې کله سبق ووایي نو بیا هم خوشحالي وي د مور او پلار هم او د طالب او فاضل هم. نو دا لوی د خوشقسمتۍ ورځ ده چې کومه د تعلیم سلسله د تعلم د خپل اساتذو نه دی شروع کړي و هغه نن سرته رسي. په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی، دی ته اول او مونږ ټولو ته هم. دې ختم بیا د بخاری شریف په کتاب باندې کې، ځکه چې د دوره حدیث په کتابونو کې اهم کتاب هغه د امام بخاری رحمه الله کتاب دی. دا اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. زمونږ علماء ورونو ته خو طالبانو ته پته ده، لیکن عوامو ته دا خبره بیانوم چې دا نوم یې بخاری ته منسوب دی، لیکن په دې کې زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي. د سیاست او ټول کتابونه داسې مسلم دی، صحیح مسلم هغه د احادیثو کتاب دی، بلکې هغه کې خود سره د امام مسلم خپل الفاظ شته دی نه، ترجمه الباب هم پکې نشته. بیا سنن ابي داود دی، سنن ترمذی دی، نسائی، ابن ماجه، د دې نه علاوه د احادیثو ډیر کتابونه دي. بعضې کې د تابعینو د صحابو آثار او اقوال شته او اکثر داسې دي چې په هغې کې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. نو دا کتاب ختمیږي. په دې کې انتخاب د تکمیل لکال او د ټولو دروسو په بخاری باندې ولیکي، ځکه چې د علماو په دې خبره باندې د محدثینو اتفاق دی چې اصح الکتب بعد کتاب الله تعالی فهو صحیح البخاری. د الله جل شانه د کتاب چې هغې ته من قرآن مجید وایو، قرآن پاک چې د الله کلام دی،
دا غینه پس اصح ترین کتاب په کتابونو کې هغه د امام بخاری رحمه الله دا صحیح دی. یعنی د چې څومره خوارۍ سره په 1400 کالو کې احادیث راجمع کړیو او بیا په هغې کې چانټي کړي ده چې ضعیف روایت او حسن روایت هغه جدا کړي دي او صحیح روایت صرف په هغې کې اغشتی دی، هغه په کتاب کې درج کړی دی. او حدیث مبارک چې ضعیف او صحیح ګرځي دا په اعتبار د نقل کوونکو رواتو سره ګرځي، رجالو سره. نو دې کتاب کې خو علمی مباحث ټول مخکې دا ختم شوی دی طالبانو ته صرف، او باغې کې علمی مباحث ټول بیان شوي دي او باغې ختم باندې تقریبا 60 منټ او 2 غنټې لګېدلې وي. لیکن په دې کې داسې خبرې چې هغه د طالبانو نه علاوه زما غونې عام مسلمانانو وروڼو ته هم فایده ورکوي، هغه یو څو خبرې عرض کول غواړو. یو خدا چې دې فاضل چې کوم عبارت وي هغه کې د امام بخاری رحمه الله ترجمه الباب ذکر کو او هغه ترجمه الباب کې هم د قران پاک آیت ته یو جمله پکې د امام بخاری رحمه الله خپل ده او باقي اثر وروړي د مجاهد رحمه الله، او بیا پکې حدیث وروړي. د حدیث په ابتدا کې د نارینو د محدثینو د روات احادیث نمونه ذکر کړي: احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارة بن القعقاع، ابي زرعه، ابي هريره رضی الله عنه. په آخر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی، دا غینه مخکې د ابو هريره نوم دی او دا هغه مخکې نور نمونه دي. بیا د امام بخاری رحمه الله استاد دی چې د سند ابتدا دا غنه کیږي احمد بن اشکاب، دا د مصر. دا په هر حدیث په ابتدا کې دا نمونه ذکر کیږي مختلف، دغه یو قسم نه، دیتا سند ویل کیږي او دیتا اسناد وی په دې معنا سره چې سند بیان کا. اسند دې کې زه خبر عرض کول غواړم، هغه دا چې مونږ ته دین اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شریعت د دې یو خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ارشاد مبارک او یو عمل مبارک هغه مونږ ته په سند سره را رسیدلی. سند سره، سند دې ته ویل کېږي چې سړی باندې تکیه ولګي نو دې ډاډی د غورځېدو نه بچ کېږي. مطلب دا دی چې زمونږ د دین خبرې بې بنیاده نه دي، هغې پسې شاته سند دی، هغه یا د الله کلام دی قرآن پاک، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي، یا د اهل علم او د صحابه او وروستو د ائمه اجماع ده، او دا یا د یو مجتهد دغه کتاب الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې اجتهاد او قیاس دی. نو موږ ته چې څومره دین را رسېدلی دی هغه په سند سره دی. نن سبا د دنیا چې څومره قومونه په دې ځمکه باندې پاتې کېږي، یا خو هغه دهریه دي، دین یې نشته، یا چې هغه په یو دین باندې دي لکه یهودیت او نصرانیت. نصارا وایي موږ هم په دین باندې یو او یهود وایي موږ هم په دین باندې یو. نو هغې سره د خپل دین سند نشته، د یو خبرې سند هم ورسره نشته چې هغې دا بیان کړي چې ما د خپل پیغمبر دا خبره د ده نه اورېدلې ده، زما د استاد د فلانکي نه اورېدلې ده، هغه بیا د فلانکي استاد نه اورېدلې ده. دا صرف او صرف خصوصیت د دې دین محمدي دی چې د دې د پیغمبر چې په چا باندې د الله نه وحی د الله د طرف نه وحی نازله شوې وه، د هغې هر یو ارشاد، هر یو قول، هر فعل، هر ناسته ولاړه هغه په سند سره موږ ته رارسېدلي. تر امام بخاری رحمه الله پورې په هغې کې 3 واسطې چې هغې ته ثلاثي حدیث وي، یا 4 دي چې هغې ته رباعي وي، یا 5 دي چې هغې ته خماسي وي، یا 6 سړي دي محدثین دي چې هغې ته سداسي وي، یا 9 دي چې هغې ته سباعي وي. دا په دې سره رارسېدلي. بیا د امام بخاری رحمه الله دا کتاب تر اوسه پورې موږ پورې دا په تواتر سره رارسېدلی او تواتر سره چې کوم شی ذکر شي هر یو کس
مدرسې طالب عالم فاضل هغه پیژني چې دا بخاری دی. او پدې کې چې د باب او د حدیث خطا راشي، مثلا پدې کې چا تداخل کړي دا غي پته لګي چې دا حدیث پدې کتاب کې نو دا چا پکرانه نه استه دي، او چې څوک دی خبره وباسي نو دا غي پته لګي دا په تواتر سره شرق او غرب شمال او جنوب په دنیا کې چې څومره اهل علم طالبان پاتې کیږي غټولو ته پته ده. لکه څنګه چې د قران کریم د الله د کتاب په تواتر سره عوام مسلمانانو ته پته ده چې دا قران د الله دی، او باغې کې بیا په یو کلی کې په زرګونو حفاظ کرام وي چې هغه قران پاک یاد کړي او هغه وې دغه سي زمونږ د دین مونږ ته په سند سره رسیدلې. دا د زنانو خبر نه دي تا ویلی او ما ویلی چې فلان کوي وی د غم په موقع باندې دا کار داسې کول پکار دي نه، چې څوک دا وی نو ته تاسو کا یا په خپل عالم یې نو وی ګوره که په خپل نه نو د عالم او مفتی نه تاسو کا چې آیا زمونږ په دین کې دا شی شته د غم په موقع کېږي د خادۍ په موقع کېږي. یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سند سره را رسیدلی او دا د دې دلیل دی چې الله جل شانه د انبیاء سلسله ختم کړی ده. زمونږ خوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې داغي هر ادا محفوظ ده دا ورسته پیغمبر دی او د حفاظت دې لپاره دی چې بل پیغمبر راځي نه تر قیامت پورې هغه خاتم النبیین دی نو داغه هر یو ادا محفوظ او دغه سي دا دین آخري دین دی. د دین پس په دې وخت کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یا رسول بل دین بن راځي او دا صرف او صرف د یو خطه د یو ملک د مسلمانانو د پاره نه دی، دا د دنیا د ټول ملکونو د ټول اقوام عالم د پاره دی. دا دی هر کافر ته دا پکار دی چې هغه د دین کې داخل شي، يهودي ته دا پکار دی چې هغه يهودیت کې داخل شي، د دین اسلام کې داخل شي، يهودیت نه روزي. نصرانی او عیسائی ته پکار دی چې هغه د عیسایت نه روزي، هغه دین اسلام کې داخل شي که هغه خپل فلاح او نجات په دنیا کې او په آخرت کې غواړي، دین علاوه په بل صورت کې نشته. دا مو وایي چې دا صرف او صرف د مسلمانانو دین دی. هم په دې لحاظ سره د مسلمانانو دین دی چې دین اسلام صرف مسلمان او مؤمن ته فایده ورکوي بل چاته نه. او کچری یو عیسائی پیرنګي او يهودي دی دین ته داخليږي مسلمانېږي نو ډیره زیاته خده مسلمان ته په خوشحالي پکار ده، هغه د نجات لار اومنته او هغه یو حقيقي لار باندې روان شو. نو دا په سند سره دا دین مونږ ته رسیدلې. نو دا مې د عوام رونو ته دا خبر ارس کوله چې په بس کې چا سره ناستې په سیټ ته د دین په باره کې یو خبره وکړي نو دغه خبرې ما وره تر څو پورې چې یو عالم سند سره نه کړي. هغه قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیا د فقه کتابونه د فتاوو کتابونه د واړو جزئیات هغه شته موجود دي. او بیا زما استاغونی کس براه راست د قرآن پاک نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک نه استنباط نشي کوله. دام یو فتنه ده اوس چې حدیث و کتاب مخطب کیدا اور صحیح بخاری میں جو کچھ ہے وہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں. آسان خبر ده. یو مفتی سے یو سړی رالو چې کله سړی ځان ته په حدیث باندې عمل کوي چا نه تپوس نه کوي، کتاب یې وکتو، کاغذ باندې وکتو، د اخبار په ټوکړه باندې حدیث وکتو او په هغې باندې دی عمل کوي، نو د صرف حدیث په عربی کې دی هغې ته به صرف او نحوه وي. او کتا ته چا ویلي چې د دې حدیث مطلب دا دی نو وګوره چې دا عالم دی پوه دی که نه. یو کس مفتی صاحب ته رالو هغه ته وایي چې ما یو حدیث کتلی دی زه په هغې باندې داسې عمل کوم چې دا ټیک دی که نه. هغه دا دی چې زه کله د خپل کوروالي سره ښځې سره بیبي سره کوروالی کوم نو یو دینار ورکم نو بیا هغې سره جمع کوم په حالت د حیض کې، حالانکه د حیض په حالت کې جمع کول حرام دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ موذی ہے، یہ نجس ہے، اس سے بھٹے رہیں، بچے رہیں، اس سے دور رہیں. د دې ګندګۍ نه ځان ساتئ په دې وخت حرام دي.
نو ما حدیث کې اورېدلی چې چا داسې کار وکړو هغه د دینار ورکی، نو زه چې کله دا ضرورت مې پیښ شي نو زه یو دینار فقیر ته ورکم، نو بیا داسې کوم، دا ټیک ته وکنه. نو مفتی صاحب ورته وویل چې تا خو په حرامو کې مبتلا یې، چې څومره وخت نه ته په دې باندې داسې عمل کې دا حرام ارتکاب کې، هر واري ګناه کبیره کې. دا حدیث مبارک مطلب دا دی، حالانکه دا واجبی نه ده، علماء لیکلي دي. دا حدیث مبارک مطلب دا دی چې چا نه دا ګناه وشوه نو دا یاد ساتئ د ګناه تلافي په دوو صورتونو سره کېږي. یو دا چې توبه به وباسي، او توبه کې 3 څیزونه دي. دا رانه بد شوي دي، پیمانه اوس به نه کې، پرېږدی به، آینده به د نه کولو عزم او اراده کې، باس دا توبه شوه. دویم دا که چېرې د دې تلافي صورت کېدی شي نو هغه تلافي تدارک، مثلا مزد نه قضا شوی دی نو مزد قضا راړه، زکات تیر کال نو ورکړی تا نو ورکولو چې زکات نه ورکوم، چې 100 کالو دی نه دی ورکړی د هغې کلونو زکات ورک، تلافي کېدی شي. دغسې د دې عمل تلافي داسې کېږي چې یو دینار د الله په نوم باندې صدقه ورکا، کېدی شي چې د الله جل شانه غضب، د الله د غضب نه او د قهر نه ته بچ شي، او پتا باندې په دنیا کې خدای پاک څه عذاب رونه وري. دا دومره خطا کار دی کړی دی، د هغه د قهر نه، د هغه د عذاب نه، د هغه د غضب او غصې نه بچ کېدو دپاره دا طریقه دی خدا حرام. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې دا دین ډېر محفوظ طریقو سره را رسېدلی. الحمدلله الله جل شانه اهل علم پیدا کړي دي، هغوی ستا په هر موړ کې، په هر موقع او د ژوند په هر خبره کې رهنمایي کوي. که ته یو داسې مشکل تا ته پیښ شو چې د هغې تعلق د معاملې سره دی نو هغه تا ته بیانوي، که د طلاق او نکاح سره دی هغه تا ته صحیح کوي، که د عباداتو سره دی هغې کې ته صحیح رهنمایي کوي. نو بهرحال ما عرض کولو چې دا هر حدیث د سند سره مونږ ته را رسېدلی. دویمه خبره دا عرض کوم چې امام بخاری رحمه الله وی وندع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بنی آدم واقوالهم توزن، په ورځ د قیامت به اعمال او اقوال، خبرې او عمل دا تللی کېږي، دا تول به کېږي. که یو سړي په شاپر کې تا ته ټماټر درکړي او تا ته وایي چې ته کې دړۍ ټماټر دي، ته ورته ووایه چې زما په وړاندې لغونې تله کې واچو، چې تله کې تا وکتل نو هغه دړۍ نه دي، په هغې کې سیر کم دي، ته ورته وایې چې دا څه شی دی. نو تله دغه وخت کې رښتینګیلي کوي. که چېرې خلک ګڼ ولاړ وي نو د ټولو خلکو په مخ کې هغه دوکاندار او هغه ټماټرو خرڅولو والا ذلیل او رسوا شي چې وګوره د دړۍ په ځای پکې کیلو کم و او دی ویلي چې دړۍ ټماټر مې درکړي. دا تله په دنیا کې هم عدل او انصاف هغه ښکاره کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وزنوا بالقسطاس المستقیم، د انصاف په تله باندې تول کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل شی تللو خو تول کوونکې درېمګړی و، هغه په مزدورۍ باندې تول کولو. هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زن ورجح، تله تول کوه او راجح درانه وتله، یعنی زما د طرف نه دې سړي ته درانه ورک. نو د اعمالو وزن به کېږي په ورځ د قیامت باندې. مونږ چې څومره خبرې کوو دا زما د خولې نه څومره خبرې وځي، الله جل شانه دې د درستې وینا د حق وینا توفیق راکړي او الله مې د خطا نه وساتي. دا ټولې خبرې به تللی کېږي، که دا ښې خبرې وي هغه به هم تللی کېږي، چې بدې خبرې وي هغه هم تللی کېږي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی یو خبره کوي او د هغې اهمیت درته نه معلوم، پروا یې نه چې دا خبره څه ده، نیکه خبره وي، دته د هغې حقیقت نه دی معلوم، لیکن چې کله هغه نیکه خبره دی د ژبې نه راوباسي د خولې نه، نو الله جل شانه دته دومره لوړه مرتبه ورکي، دومره لوړه مرتبه چې اعلی مرتبې ته ورسوي. او کله یو خبره خطا او د ګناه هغه د سړي د خولې نه راوځي او دته پته نه وي چې د دې به شر دومره غټ وي او زه به دومره تنزل کې او ښکته پروزم په دې خبرې سره، د هغې حقیقت او اهمیت نه دی نه خبر، دومره ورته پته ده چې دا خبره ګناه ده، خطا ده. چې دی کله هغه خبره وکړي نو الله جل شانه دې لاندې ښکته وغورځوي جهنم ته، د یو خبرې په وجه باندې.
نو دا اعمال به ټول تللی کېږي، دا محفوظ کېږي. تا په دې وخت کې دا خبره کړې وه، په دې وخت کې دا خبره کړې وه، دا وینا دې کړې وه. او چې کله انسان وایي چې ما خو نه ده کړي، نو اعمال نامې او صحیفې لیکلی کېږي، هغه په ګواشیا به روز پړدی شي. حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت به یو کس الله جل شانه ته مخې ته ودرېږي، چونکې الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی او علیم او خبیر دی. هغه ته د ماضي او د حال او د راروانې زمانې ټول علم یو شان دی، ځکه چې د هر یو څیز خالق هغه دی. نو هغه ته دا پته ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک وحی راستی، نو دا حالت مخکې نه بیان کړي چې دا ټول اعمال نامې صحیفې او غټ غټ رجسټرې به تا حد نظر دی یو سړي په مخ کې اوس پړدی شي، په هغې کې به د خطا وي، ګناه وي. دته به وایي چې زما بنده الله پاک به فرمایي زما بنده ته د دې نه انکار کې نه یا رب، او بیا به ورته فرمایي چې ما یا زما فرښتو په تا باندې ظلم کړی دی نه یا الله. بیا به ورته فرمایي چې تا سره څه عذر شته دی د دې ګناه نه د بچ کېدو، چې زما دا عذر نه یا الله عذر هم نو کړي مې دي، اقرار او اعتراف کو. دغه وخت کې به حدیث مبارک کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې سړي دا ګمان شي چې باس ما خو د جهنم ته لوړکی ورځي اوس، ځکه چې ښه مې شته دی نه بد مې ټول څرګند دي. بیا به الله جل شانه فرمایي چې ستا یو عمل موږ سره محفوظ دی، په هغې به لیکلي لا اله الا الله کلمه به لیکلي وي په کاغذ باندې، په پرچۍ باندې. هغه به یو چابړي کې واچولی شي او دا ګناهونه به په بل چابړي کې واچولی شي. نو بیا به هغه د پرچۍ والا چابړی د تلې درون شي، دا نور به سپک شي. دا به څومره لوی د خوشحالۍ مقام وي. خو دلته یو خبره عرض کم، د الله جل شانه چې کومه ضابطه قرآن پاک او احادیثو کې ذکر ده، هغه دا ده چې نیکۍ به یو چابړي کې اچولی کېږي، بدۍ بل کې. چې نیکۍ درنې شوې نو بیا به جنت ته ځي، چې بدۍ درنې شوې نو بیا به جهنم ته ځي. دا حدیث مبارک دا د الله جل شانه قدرت او د هغه فضل ظاهري او هغه لوی خدای چې تا په یو خبره باندې راضي کو په دنیا کې، داسې خبره چې هغې ستا نفس سخت مخالفت کېږي په هغې کې، خو الله جل شانه دی په یو موقع راضي کو، نو الله جل شانه دام کولی شي. لیکن عام ضابطه او قانون یې دا نه ده. خدای په دې باندې قادر دی او په هغه نه څوک تپوس هم نشي کولی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. البته هغه ظلم په چا باندې نه کوي، لیکن سره د دې زمونږ اسلاف او اکابر فرمایي که الله جل شانه دا ټول خلق په جهنم کې په ورځ د قیامت وګرځي، دا به ظلم نه عدل وي. ځکه چې ستا د لاس جوړ لوښی د خاورې نه او د خټې نه تاسو شی جوړ کو، ماته که بل چاته هدیه کې ورکې، که خرڅی څوک د نه اخلي، که هر څه چې ورسره کوي. الله جل شانه زمونږ د ټولو خالق دی، مونږ یې مخلوق. نو بهرحال وزن د اعمالو به په ورځ د قیامت کېږي. دلته غنم او وربشې او جوار او ټیپر او مولۍ تللی کېږي، اول ته به د عمل تللی کېږي. عمل به څنګه تللی کېږي؟ نن سبا خدا خبره هر یو مازغه اخلي، ځکه چې بجلی تللی کېږي، ګیس تللی کېږي. ستا دا خبرې په دنیا کې په موبایل کې تللی کېږي. موبایل کې ته خبرې کوا کوا کوا، دومره ځای ونیو، دومره ځای ونیو، دومره ایم بي، دومره جی بي، دا ټول وزنونه دي. ته به تللی کېږي، هوا تللی کېږي، هر یو شی نن سبا تللی کېږي. دنیا کې دا مونږ ولیدل، پخوا خو دا نه وه. نو وزن د اعمالو شته یو دا خبره ده. ځکه په دنیا کې ډېر په احتیاط سره قدم کې خل پکار دي. درېمه خبره ده چې الله جل شانه په انصاف سره تلل کوي. نو دې کې تعلیم دی تا او ماته چې ته هم په انصاف سره تلل کوه. کوم سړی چې هغه دکاندار دی، هغه تله چلی او هغه په تله کې بې انصافي کوي، د سره په ورځ د قیامت حساب کتاب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د دې نه ډک دي. او هغه تاجر او دکاندار چې هغه درون تول کوي، شی صفا ور کوي، معامله کې صادق وي، التاجر الصدوق الامین، دی به په ورځ د قیامت انبیا او صدیقین او شهدا سره دي. ځکه چې د معاملاتو ضرورت دی په دنیا کې. دا څیزونه چې خرڅېږي جوړېږي، انسان ته ضرورت دی. جوړې جامې انسان ته ضرورت دی، خوراک څښاک ضرورت دی. نو دا تاجر چې د شریعت موافق دی معامله کوي،
نو دی به د هغه نیکانو خلکو سره انبیا او صدیقینو سره بو. دویمه خبره مې دا عرض کوله. درېیمه دا چې دا علماء کرام په اوږو باندې یو غټه ذمهداري راځي. دا د فضلاو تم کوم او چې په دې مجلس کې زمونږ څومره زاړه ملګري طلبا هغه ناستي هغه تم کوم او دا عوامو ته هم دا خبره ښکاره کوم چې دا د معاشرې او د رعایا عضو معطل نه دي. علما دی ډېر غټ کار کې لګیا دي. د مسلمان یو دنیا دا دنیا سره تعلق دی، دنیا سره تعلق پکار دی. ما تاسو ته عرض کو تجارت پکار دی، ډاکټر پکار دی علاج دپاره، نور سیزونه پکار دي. او د مسلمان اصل مقصد هغه د الله جل شانه سره تعلق دی د عبادت په شکل کې. قرآن کریم کې الله جل شانه مقصد حیات د انسان هغه صرف او صرف د الله بندگی بیان کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما پریان او بنی آدم د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. د عبادت لپاره د عبادت دو قسم دي. یو براه راست عبادت ته لکه مز روجا، او یو داسې عبادت ته چې هغه براه راست د دنیا یو حاجت او ضرورت پوره کولی، لیکن په هغې کې به د الله د ضابطو د شرعي احکامو خیال ساتي، لکه خرڅول او غشتل شل، نکاح او طلاق شو وغیره وغیره. نو دا هم عبادت ګرځي، لیکن دا بل واسطه. او هغه چې ما مخکې ذکر کړل مزروجه، هغه بلا واسطه براه راست د الله جل شانه بندگی ده. ته الله جل شانه ته سر په سجده کېږدې، نو دغه وخت کې ستا او د رب په منځ کې بل څوک حایل نشته. دغه وجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د مصلی په مخ کې تیریږي هغه دې نه تیریږي، او کده ته د هغې وعید او د سزا پته ولګېدی چې څومره لویه سزا یې ده، نو دی به 40 کالو پورې ولاړو، لیکن دی به د مصلي په مخ کې نه تېرېدو. نورو کتابونو کې دا حدیث 40 سره ذکر دی او تمیز یې نه دی ذکر، 40 پورې به ولاړو. 40 نه مراد څه دي؟ امام طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار کې حدیث ذکر کړی دی او په هغې کې دي 40 سنة 40 عاما، 40 کاله به دی ولاړو، خو دی به نه تېرېدو، ځکه چې دا بنده دغه وخت کې د الله سره په رابطه کې دی. او دا سړی چې مخې ته تېرېږي نو دی هغه رابطه کټ کوي، هغه پرې کوي. ځکه چې کوم سړی په مز ولاړ وي سلام به پرې نه اچي، خبرې اترې به ورسره نه کوي. دا بعضې هلکان په مستۍ کې راشي، یو په مز ولاړ وي بل به په غوږ کې خبره کوي، د هغه باندې مز مات کړي، په مز کې وخاندئ. دا د غټې ګناه مرتکب دی، ځکه چې په هغه باندې عبادت شروع کړی هغه په باندې مات کو خراب کو. بهرحال عرض مې دا کولو چې د علماو ذمه داری دي، او په هر دور کې مختلفې ذمه داری وي. یو د الله جل شانه دین دا عوامو ته رسول، نور طالبانو ته رسول، دا د دې ذمه داری ده. یو په هر موقع باندې د عوامو رهنمایي کول، ستا دین اصل لی کچر د اسلامي معاشرین علیاذ بالله قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د دین احکام تعلیم و تعلم دا مسائل اوتل، دا مدارس ډډې ته شل، دا علما لرې شل، او دا معاشره دغسې خالی پاتې شوه. نو څه لږ وخت پس به فورا دا خلک ټول ګمراه شي. بخاري شریف کې حدیث دی چې العلم دا علم چې کوم دی لا ينزع انتزاعا، دی به داسې نه لرې کېږي چې دی به وشو کېږي د من نه خلک به وي، نه، بلکې دا به د علماو په ذریعه ختم شي چې هغه علما چې چا سره علم و هغه پاتې نه شول، چې هغه لاړل معاشره خالی پاتې شوه. بیا به خلک چې کوم دی نو د خپل دین نه ناواقفه نه خبره به حرامو کې مبتلا وي، او بیا به د سود او د رشوت او د زنا داسې عام وي چې په عام شورها لاره باندې به یو جوړه زنا کوي او دغه ته به دا څوک ویلو والني چې دلته یې مه کوو، بلکې په هغې کې به ښه سړی دی چې ورته به وایي چې د ونې ډډې شاته شه، داسې حالت به راشي. نو دا علماو یو طرف ته د عوامو د مسلمانانو دپاره احسان دی، دا مدارس دا طالبان، او بل طرف ته د عوامو مختلفې ذمهدارۍ دي. ځکه چې دا امام بخاري رحمه الله دا دلته باب راوړی دی په معتزلو باندې رد راوړی دی.
او دای د توحید په باب کې راوړی دی، کتاب کې راوړی دی. معتزله باندې رد داسې دی چې معتزله یو فرقه تیره شوې ده، هغوی به ځان ته مسلمانان وي، هغوی قرآن پاک د خپل کتاب ګڼلو، وی چې دا قرآن پاک کلام الله زمون کتاب دی، خو دا د خدای خبر نه دی، خدای پیدا کړی دی، مخلوق ته الیاذ بالله. او بیا به هغوی وی چې په ورځ د قیامت باندې وزن د اعمالو نشته. خدای ته پته ده چې کوم یو انسان څنګه عمل کړی، د الله علم وسیع دی، نو تل ته څه ضرورت دی. نو امام بخاری رحمه الله وی چې وزن د اعمالو شته، او ګڼ شمېر علما هغه د دې نظریې خلاف و. اهل سنت والجماعت چې څومره وو هغوی وی چې وزن د اعمالو په ورځ د قیامت شته. البته هغه تله به څنګه د تلې کیفیت بعضې اخبار احادو کې ذکر دی. نو بعضې حضرات وایي چې یو زمونږ د عقیدې په کتاب په شرع عقاید کې ذکر دی چې بس دې ته ضرورت نشته چې د هغې داسې چابړي دي، داسې لرګی دی، داسې د نیولو ځای دی، بلکې دا یو آله ده چې په هغې باندې به الله جل شانه تول کوي او درون او سپک به معلومي. هغې کیفیت به څنګه یې هغه الله ته پته ده، لیکن وزن د اعمالو به کېږي، میزان شته دی. نو په دغه سلسله کې او په دې سلسله کې چې کلام الله دا د الله کلام دی، قرآن پاک خبرې دی او که نه، معتزله وایي چې نه، دا د عمر او د بکر او د زید او د جبرائیل او د میکائیل په جو باندې خدای پاک پیدا کړي دي، الله خالق ته. او لا السنت الملائکه والناس د فرښتو په جبا او د خلکو په جو باندې د خدای پیدا کړي الفاظ دي، دا د خدای خبر نه دي. اهل سنت والجماعت وایي چې د خدای خبرې دي. نو مقابله د معتزله شوې ده، په هغې باندې ردود شوي، او دا معتزله دومره مضبوط شوي چې دی حکومت ته رسېدلي. دا مسله اول د مامون الرشید چې د هارون رشید بادشاه زوی و، او هغه عالم و، په خپله د هغه په دور حکومت کې پیدا شو. او بیا د هغې نه پس د هغه ورور معتصم بالله هغه حکومت ته معتزله ورسېدل، وزیران پکې جوړ شول. بیا به هغه علما رانیول او سزا به یې ورکوله، یا به په جیل کې واچول، په جیل کې به مړه شول، یا به ووجل. بیا د هغې نه پس واثق بالله هغه رالو، د هغه په زمانه کې دا فتنه وه، خو هغه پخپله د دې مسلې نه تنګ شوی و. او بیا د هغې نه پس متوکل علی الله په دور کې دا فتنه ختمه شوه د معتزلو. دا فتنه بیا ختمه شوه. د معتصم په زمانه کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله په دې مسله کې ډېر تکلیف ایجاد کړی. هغه عالم و، محدث و، هغه یې راوستوي د قرآن پاک مبارک سوی، هغه ورته وویل چې القرآن کلام الله، قرآن د الله خبرې دي، د الله کلام دی، او چې څوک نه مني هغه کافر دی. په ټولو باندې سخته تاریخ شوه، چپ شو. وزیر معتزلي و د بادشاه، هغه ورته وویل چې صاحب دی مشبهه دی، دی د خدای تشبیه د مخلوق سره ورکوي. دی وایي چې څنګه مخلوق خبرې کوي نو داسې خدای هم خبرې کوي. نو امام احمد ابن حنبل باندې سزا جاری کا، سزا په باندې جاری کا چې وهلو نو 20 کوړې چې ووالو نو بېهوشه شو، ونې پرې راماته شو، بیا یې اوچت کو. دا تکالیف پورته کړي. دلته په دې هندو پاک کې په بر صغیر کې د انګریز فتنه راغله، او بیا د هغې مقابله علما او اهل علمو کړي ده، عوام ورسره شوي دي. بیا جهاد د انګریز خلاف کړی دی، بیا انګریز د دې ځای نه وتی دی. خو دومره علما یې شهیدان کړي دي چې په یو چوک کې 40 علما قتل کړي دي. داسې هم شوي، هغه صرف علما، ځکه چې د جهاد اواز هغوی پورته کړی و د انګریز خلاف. په هغې کې زمونږ اکابر شامل و هغه وخت کې چې څومره و. په دې افغانستان کې تاسو وکتل چې مخکې نه مجاهدین جنګېدل، لیکن په آخر کې چې امریکا راله نو طالبان د هغې مخې ته راوتل د مدرسو. د سبقونو په دوران کې څوک فاضل و، څوک چا سبق لاوی، هغه فتنه الحمدلله د هغې نه مخکې روس لاړو، او بیا وروسته فتنه د امریکې وه، هغه ختمه شوه. اوس افغانستان ته هغه خلک دوباره کتی نشي، ځکه چې ملا یې ماته شوي ده او پوی دي. نو په نورو طریقو باندې مسلمانان په خپلو کې جنګول غواړي چې دا افغانستان یا دا پاکستان په بل صورت باندې مات شي. د پاکستان عوام الحمدلله د اسلام سره تعلق مضبوط دی، نسبتاً
د ټولې دنیا د ملکونو په مقابله کې. الحمدلله. او دا خلق دا غواړي چې دا خلق دباو شي، دی د اسلام سره د قرآن سره محبت کم شي مختلفو طریقو سره. په مدارسو کې عصري علوم رانه باسي. ما سره د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې یو کس په جهاز کې رالو، په ټوله لارې را سره خبرې کولې چې په مدرسو کې سبق پکار دی. نو ما ورته په سکولونو کې مدرسه پکار ده، ته وایې چې په مدرسو کې کالج یونیورسټي پکار ده. نو کومو ځایونو کې ته وښیه، په سعودیه کې، په عراق کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې چې چېرته مدرسه کې عصري علوم ننوتي دي هلته مدرسې نشته. یو زمانه کې د مدینې منورې جامعه اسلامیه چې د هغې نه به علما فارغېدل، نن سبا د هغې حالت هغه نه دی. د هغې پرنسپل او محتمم چې کوم د هغې مشر دی هغه غیر عالم. د جامع ازهر چې د هغې نه غټ غټ علما فارغ شي یو زمانه کې، د هغې حیثیت اوس بالکل ختم شو. زمونږ استاد او ډاکټر صاحب الله پاک دې وبخي، ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب کراچۍ د بنوري ټاون محتمم، هغه مونږ ته فرمایل، هغه به عربي ډېره مزیداره وي، فی البدی عربي به وي، چې څوک برال نو بیا به د هغې استقبالیه هغه کوله او ابتدایي کلمات به وي تشکر. نو یو ځل مونږ ته خبره کوله، وایي زه مصر ته لاړم، په یو جامع مسجد کې مې مونځ وکړو، په هغې کې درنه جمع وه او هغه عالم چې و د هغه مزیداره ږیره وه. نو ما وی چې شکر دی نن خو مې داسې عالم پسې مونځ وکړو چې ږیره یې ده، ځکه چې په مصر کې ږیره د علماو هم نشته، حالانکه ږیره دا واجب ده. نو زه ډېر خوشحال شوم، خبرې مزیدارې وي، په مخ باندې ږیره و، مزیداره ږیره و. چې مونځ ختم شو نو ما چې زه خو دسه نه ملاقېدل غواړم، چا نه مې تپوس وکړو چې زه د عالم سره د خطیب سره ملاقات کول غواړم. وی ما ته رهنمایي چا وکړه چې دا یې کور دی په یوه کوڅه کې، جومات سره نږدې کور و. هلته لاړم، هلته مې دروازه وټکوله، یو کس ترې راووتو، نو هغه صفا و، مخې ټول صفا و. وی ما ورته ویل چې زه خو لکه خطا شوم، پردی کور مې وټکولو، ځکه چې زه د جومات خطیب صاحب سره ملاقات کول غواړم. هغه ما ته وایي چې همدغه د خطیب صاحب کور دی. وی ما ورته ویل چې خطیب صاحب ته اواز که. نو ما ته وایي چې خطیب صاحب زه یم که نه. خو ما ورته ویل چې د هغه خو ږیره وه. نو هغه وایي ما ته وایي چې هغه مې په میز باندې ایښې ده، ږیره مې په میز باندې پرته ده. دومره په هغه کې خوف و چې کم از کم د جمعې د مونځ دوران کې به ږیره ځان ته لګوله چې دا ما ته خوند نه راکړي. نن سبا جامع ازهر په هغې کې نه دیني علم شته، نه اخلاق شته، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان نه مخ څېره شته، نه لباس کې مشابهت شته، هیڅ ټول د اغیارو سره مشابهت. چې کوم ځای کې ډاکټر ټیپر هم خرڅوي، مولی هم خرڅوي او ډاکټري هم کوي، نو دا ډاکټر ته علاج دپاره څوک مریض نه بوځي. کوم انجینیر چې د انجینري سره بل کار کوي، دی انجینیر ته څوک نقشه جوړولو دپاره نه ځي. هغه ډاکټر ته خلک ځي چې هغه صرف او صرف ډاکټري کوي او په خپل فن کې او په خپل فیلډ کې ښه ماهر وي. نو ستا مدرسه هم داسې په کار ده چې هغه بالکل خالص وي او هغې کې خالص علوم نبویه ویلی کېږي. دا د شیطان سازش دی چې په دې طرف کې راځي. او دا یاد ساتئ، زمونږ په مدارسو کې دا یو متل دی چې نتیجه د اخص او د ارزل تابع وي. پاکې اوبه راواخله، په هغې کې یو څاڅکی متیازې بول واچو، د لوی یا د ماشوم پاکو اوبو کې. هغه اوبه مثلا ثابت منګی دی، په هغې کې 10 سیره اوبه راځي، 8 سیره اوبه پکې راځي، یو څاڅکی پکې واچو، د ماشوم بول، نو اوبه پاکې شوې که پلیتې شوې؟ پلیتې شوې. دا اوبه قابل استعمال نه دي، نه پې اودس کولی شي، نه پې غسل کولی شي، نه څکلی شي، نه چای پخولی شي، نه پې اوړه اخلی شي. او دا یو منګې اوبه راواخله او یو څاڅکی بول په کپړه باندې نه، بلکې ماشوم پې باندې بول کړي دي، ګڼ څاڅکي دي، او دا اوبه باندې واچو، نو دې منګي سره پاکه شوه کپړه که نه؟ پاکه شوه. نو مدرسه چې کله داسې ځای ته لاړه شي، هغه ځای ورسره پاک شي، او مدرسه کې چې هغه علوم ته رانه باسي نو دا نجس شي. نو علم په مدارسو کې خالص پکار دی، ستا د دینی سرحداتو دا حفاظت کوي دا مدرسه. دغسې اهل علم
هغه چې کوم دی نو ستا د دین حفاظت کوي، ستا د عقیدې حفاظت کوي. ته چې کوم ځای کې ونښلې دغه علماو ته رجوع کو، تا ته هغوی مسله بیانوي او هغه انشاءالله داسې مسله به ته بیانوي چې څنګه کتابونو کې هغه غلطه بیان کړي بیانولی نه شي. ځکه چې بل چا ته وړی شي، بل چا به د هغې په باره کې حل جدایي. نو عرض مې دا کولو چې د علماو یو خو عوامو ته پکار دي چې د مدرسو د علماو اکرام کوي او هر قسم تعاون چې څنګه کیږي د علماو خلاف چې څوک وی نو د هغې فوراً خوله بندول غواړي. د چا خپل ذاتي کردار دی هغه جدا شی دی. ذاتي کردار کې فرښتې څوک نی، خامخا څه کمی کوتاهۍ کې کیږي. لیکن دا هم درته ووایم چې د طالب لباس سپین دی، په سپینه کپړه باندې تور داغ د وری ښکاري. په دې سړک باندې که چېرې د مدرسې یو طالب وځي او سګرټ یې خوله کې نیولی او کش راکاږي او دې دارالایمان ته څوک راځي او پېژني چې دا دې طالب دی، نو ټول خلک په تماشه شي چې یو طالب ته وګوره سګرټ او که بل د چرسو ډک سګرټ څکي نو هغه ته څوک څه نه وایي. ولې؟ ځکه چې دا سپین لباس دی. نو طالب ته پکار دی چې د دنیا د ګن نه د دین د خاطره ځان ساتي، د حرام مال نه چې څوک درکوي د هغې نه سوال او تمه د چا نه مکو، حرام د چا نه ماخله. او بل چې کوم دی نو د عوامو ته پکار دی چې د اهل علمو د طلباو د مدرسو قدر کوي. بل په هر دور کې مختلف ضرورت پیښیږي. هغه زمانه کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله، امام بخاری رحمه الله دا مسئلې ذکر کولې. نن سبا بستا په دې دینی معاشره کې داسې خلک پیدا شي چې هغه به د دین نوم اخلي لیکن هغه به فتنه خورول غواړي. دا د علماو ذمه داري دي چې هغه وپېژني، د هغې فتنې سد باب وکړي، هغه بند کړي. نن سبا عام فتنې هغه را روانې دي. ماده پرستي د انتها درجې ته رسېدلې ده. د دنیا پیسه مال سره دومره محبت چې په ایمان او په دین باندې هغه شی غالب دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. آخر کې د معتزله چې کله بنیاد وته الله جل شانه دا فتنه ختموله، 40 کالو پورې دا فتنه مسلسل ډیر په زور کې و. په آخر کې د واثق بالله په آخري دور کې احمد ابن ابي داود د معتزله وزیرو دوی چې صاحب یو عالم دی هغه راغوښتل پکار دی چې د هغه د باره کې څه عقیده ده. هغه د امام ابو داود چې سنن ابي داود د هغه کتاب دی او امام نسائی چې سنن نسائی د هغه کتاب دی. د دې دواړو استاد دی ابو عبدالرحمن ازرومی رحمه الله. دی راغوښت ورته وایي ته د کلام الله په باره کې څه وایې؟ دغه احمد ابن ابي داود معتزلي وزیر د بادشاه ته نه تپوس کوي. اوس که دی د هغه په موافق خبره کوي نو بیا خلاصیږي، خو هلته کې دین سره خیانت دی. د عالم وینا هغه حق پکار ده او که چېرې دی حق وینا کوي نو سزا ورکوله کېږي، یا وجني یا جیل ته کوي یا کوړی وهي، لکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله. نو دی ورته وایي ابو عبدالرحمن ازرومي رحمه الله وایي ته چې ما نه د دې مسلې تپوس کې نو دا مسله د خلق قرآن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرات خلفاو په زمانه کې وه وی چې یاو وی هغوی د دې دغسې خلکو نه تپوسونه کول چې ته څنګه کې وی چې نه دی ځکه ووی چې نه ځکه چې ثبوت ورسره نه کوو. ته ویلې ما ته وښیه چې هغوی دا تپوس چا نه کړی دی چې قرآن کلام الله دی او که نه دی او هر چا ته ګرځېدلي وی چې نه دی کړی. وی چې د الله رسول الله تپوس چا نه دی کړی، خلفاو نه دی کړی، نو ته ما نه ولې کې او ته د خلکو نه ولې تپوس کې؟ واثق بالله بادشاه او خلیفه و عباسینو هغه په خندا شو او په شا لاړو د ډېرې خندا نه او حیران شو، هغه پریشاني هم ختمه شو. او ورته یې وویل چې کله هغوی چپ نو ته ولې چپ نه پاتې کېږي؟ فتنه په خلکو کې خورې. بس د هغې نه پس هغه چې کوم دی نو 300 انعام کې دینار ورکړل دی عالم ته، دی رخصت کوي چې ته ځه. او دا کیسه رو رو په ختمېدو شوه. په خپله هغه د دې عقیدې نه واوړېد. بیا ورپسې متوکل علی الله بادشاه رالو د هغه رور او هغه بیا د محدثینو ځای په ځای احادیثو درس سلسلې شروع کړي. دا اوس چې څنګه کېږي الحمدلله په مدارسو. نو بهرحال علماء کرام ستا د دینی سرحداتو حفاظت کوي او عالمانو ته مې فضلاو ته مې
دا مشوره ده، دا رائے ده د خیر چې ته ویني په خپل علاقه کې په طریقې سره په انتهایی نرم انداز سره د خواخوږۍ په طور باندې چې ته مهربان یې په هغه معاشره باندې په خپل رونو بایګانو باندې د هغوی صحیح رهنمایي کول پکار دي. بل مې دا عرض کولو چې هر یو خبره هغه عقل تاچول نه دی پکار. دې حدیث نه دا معلومي بلکې د دین هر یو خبره هغه شریعت ته ورکو، قرآن ته حواله کو، حدیث ته ګوره، ته په خپل عقل باندې متله. د دین څومره احکام چې دي دا په وحی تللی کېږي، په عقل باندې نه، په حواسو باندې نه. دا لوډ سپیکر اواز وباسي که نه وباسي د دې تعلق د حس سره دی چې زه خبرې کوم او تاسو په غوږو نه اورئ، تاسو وایي کار نه کوي، لوډ سپیکر سم کا، حس سره تعلق دی. بعضې څیزونو د عقل سره تعلق وي، حسابات کتابات شول دا د عقل سره تعلق دی، او د مشاهدې سره تعلق وي. لیکن د دین اسلام احکام په عقل باندې نه تللی کېږي. دې کې عقل نه چلیږي. معتزله په دې کې عقل چلولو. نو نن سبا هم بعضې خلک مسلمانان رونه وایي چې دا خو زما په ذهن کې نه راځي چې په قبر کې عذاب شته. معتزله هم وایي چې په قبر کې عذاب نشته. نن سبا بعضې خلک وایي چې قبر کې به عذاب څنګه، یا خو دومره قبر دی. نو ته د قبر عذاب په عقل او په حواسو څنګه تلی؟ دا خو الله فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قبر کې مړی کې خو دې شي عذاب شته په برزخ کې. دی کیسو کې تو ګوتې ولې وایي. او بیا دا چې جنت کوم ځای کې دی، نن سبا خو خلک برم لاړو ښکتم لاړو، د جنت کوم ځای کې دی چې شا لیدلی نه دی. نو دا ته په عقل او په حواسو باندې ولې تلی؟ ځکه چې ستا د عقل یو محسوس رینج دی، پونچ دی، رسیدلی، هغې نه اخوا عقل کار نه کوي د انسان. د دین اسلام احکام، قیامت، جنت، دوزخ، وزن د اعمالو، دا عقلی څیزونه نه، دا ایمان بالغیب دی. تا خدای منلی دی او خدای سره د صفاتو کمالیه ومني. الله جل شانه علیم دی، قدیر دی، قادر مطلق دی، حاکم مطلق دی، هغه خالق دی، هغه هر یو څیز پیدا کړی دی، هغه د هر یو څیز نه خبردار دی، هغه د ماضي او د مستقبل هر قسم خبرې معلومات شته، او هغه عادل دی، هغه د عدل نه کار اخلي، هغه حکیم دی، د حکمت نه کار اخلي. پر ټولو خبرو باندې ستا یقین دی، ایمان دی، ته مسلمان یې. پس د هغې نه هغه وایي چې جنت شته، دوزخ شته، وزن د اعمالو شته. نو دا منه په عقل باندې نه تللی کېږي. ما نه یو کس منیجر، د بینک منیجر و د غټ په دې پېښور ښار کې، ما ته وایي چې ته د سود په باره کې څه وی؟ وایي فلانکې عالم خو وایي چې دا حرام دی، ته څه وی؟ نو ما ورته زه نه ویم، قرآن پاک وایي چې احل الله البیع وحرم الربا، الله پاک تجارت حلال کړی دی، سود یې حرام کړی دی. ما ته وایي چې دې کې خو ډېرې فایدې دي. ما ورته دا فایدې خدای ته معلومې وي، لیکن سره د دې حرام کړی دی. نو بعضې خلک عقل ته ګوري چې دا څنګه راشه. مشرکینو به همدغه وي، وانما البيع قالوا انما البيع مثل الربا. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سود د حرمت آیات نازل شن، مشرکین وی انما البيع مثل الربا، تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، آپ سود کو حرام کر رہے ہیں، تجارت کو حلال. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ تجارت خود سود پشان دے، هغه کوم ګټه ده، دې کوم ګټه ده. نو ته دا حلاله او دانا، حالانکه د سود خپل مسائل دي، دا غي خپل تعریف دی. بغیر د سی وزنه ته په نقد باندې ګټه اخلي، هي سیس چاته نه ورکې. نو هغه فقیر ته تاسو ورکړل، دې ته سود ویل کی. ته پیسې کې دی 15 لک روپۍ، او تا ته چې کوم دی نو مثلا 50 لک روپۍ درکې، 50,000 روپۍ درکې میاش پس 10 ورځې پس، دا 50,000 روپۍ تا څه په یوس کې واغشتې؟ هغه پیسې هم خپلې درکې، د هغې په یوس کې تا دا معاش ده. بهرحال عرض مې دا کولو چې د دین اسلام احکام د شریعت په عقل متلی، په حواسو یې متلی، په مشاهده یې متلی، بلکې دا د وحی په علومو سره تلی. او چې چرته نن سبا اوس دا فتنې به په دې شکل کې راځي، د دجال نه مخکې هم چې تا به خطا کوي او ګمراه کوي، تا ته وایي وګوره دا کار داسې ستا په زړه کې شکوک و شبهات پیدا شي، او چې کله د سړي په ایمان کې شک پیدا شو، نو هغه ایمان پاتې نه شو، هغه لاړو ځای شو.
دې فتنو ته صرف او صرف دغه یو حل دی چې ته په خپل رب باندې ایمان مضبوط کا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات قرآن پاک او حدیث سینې سره ولګو، د هغې خلاف چې تا ته څوک وایي ورته وایه چې نه منم، په ضد باندې ضدي جوړ شي. شرقایت شره د نبراس طالبانو ته پته ده، د هغې په حاشیه باندې ما یو ځل کتل نه، یو واقعه لیکلي وه چې امام رازي رحمه الله یو ځل په لار روان، امام رازي تفسیر لیکلی دی، تفسیر کبیر، او غټ امام او عالم دی. امام رازي رحمه الله په لار روان، نو شیطان په مخه ورلو، نو شیطان ورسره ملاو شو، شیطان ورته تعارف وکړو چې شیطان امام رازي صاحب ته وایي چې ستا ایمان مضبوط دی او که دا په لاره چې زمیندار کاکا روان دی د دې ایمان مضبوط دی، او زمیندار روانو خپې ابلې خپې په خټو کې سخاوې، په اوږه باندې بلچۍ وه او بخور نه راغلی و، ستا ایمان مضبوط دی که د دې زمیندار؟ امام رازي صاحب ورته وایي زما ایمان کلک دی، ځکه چې زما ایمان استدلالي دی، تحقیقي دی، او د دې زمیندار ایمان تقلیدي دی. او تقلیدی ایمان په مقابله کې ایمان استدلالي زیات مضبوط وي، ځکه چې ایمان استدلالي پسې شاته دلایل دي، او تقلیدي ایمان پسې خو دې مسکین ته چا ویلي دي چې خدای یو دی، بس دی وایي یو دی، دته چا ویلي چې جنت حق دی، نو دی وایي حق دی. دا یاد ساتي ایمان تقلیدي هم معتبر دی، ښه عوامو دغه ایمان وي، دا مضبوطول پکار دی. او مضبوطی کې هغه ټیم کې چې ته شیطان او نفس ته ونخلې، او انسانی شکل کې چې کوم شیاطین ستا زړه ته وسوسې اچوي چې دا مولا صاحب داسې، دا عالم داسې، دا مدرسه داسې، دا تا ترقۍ ته نه پرېږدي، دی داسې کوي، دی داسې کوي، ستاسو ملک رسته شو، نو دغه شیطان دی، ده ته به انخلي چې نه زه د سره یو نه منم. هغه ورته وایي چې شیطان ورته وایي چې ستا چې ته دلایل بیانې، یو دلیل باندې به زه نقض واردوم، اعتراض به کوم، او هغه دلیل به ستا داسې ختموم چوف کی، ته به حیران متحیر پاتې شي، دلایل به ختم شي. او د دې سړي ایمان ته ګوره چې دا څومره مضبوط دی. نو هغه زمیندار څخه لاړو شیطان، هغه ته وایي چې کاکا خدایان څو دي؟ هغه ورته وایي چې واحد دی، شریک نه لري، یو دی خدای، شریک یې نشته. دی ورته وایي که ما درته ثابت کړل په دلایلو سره چې دوه دي، نو بیا نو هغه ورته وایي ته خو یې ثابت کړه چې خېټه کې درته دا بلچۍ ومنډم، ته یې ثابت کړه، څنګه یې ثابت دلیل ورسره نه مني، ورته وایي چې خېټه کې د بلچۍ منډم، ځکه چې خدایان دوه نه دي، یو دی. نو چې څنګه یې دا ووایي، نو شیطان منډې کړي، ځکه چې یېرېدو چې ته مې ونه وجني. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولی و، د شپې تهجد کول مبارک دی، ورته مخکې نیغ نیغ کېدو، وینې و چې وینې ورته وایي اوس دې تړم د ستنې سره د جومات او نه دې پرېږدم چې دا ماشومان د مدینې منورې دي وویني. ده ورته مینت وکړو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې زما د خپل رور سلیمان دعا یاده شوه چې الله داسې حکومت راکړي چې د بل چا نه، په جناتو پیریان هم د هغه حکومتونو په دې وجه مې پرېښو. ګنې ما وایي چې تړم ستنې سره چې د مدینې منورې ماشومان ورسره لوبې وکړي، ویني تماشا یې وکړي. بهرحال شیطان دغه کوي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله وایي چې یو ځل ما اودس وکړو، نو چې اودس نه روان شم، نو شیطان مې په زړه کې وسوسه واچوله چې دا سنګل لې وچه پاتې شوي ده، نو لاړم وموینځله. بیا چې رالم بیا ته وایي دا بله به دې موچه پاتې شوي، دا ګیټۍ به دې موچه پاتې شوي. ما ورته ویل چې ښه اوس راته پته ولګي ته شیطان یې، په ما باندې اودس خراب یې، مونځ ته مې نه پرېږدي. نه کوم، زما دغه اودس ټیک دی. په دې جمع کې چې څومره روڼه ناست دي چې د وسوسو وهمي بیماریو کې مبتلا دي، نو په یو لوټه اوبه ځان ته کېده، په هغې باندې چاردام کو چې شیطان درته څومره وسوسې او اندېښنې په زړه کې اچوي، مې منه. ورته وایه زما په دې یو لوټه اودس کېږي، چې ورسره ودرېږي ونښلې، نو بیا انشاءالله دی سره مخکې بیا نشي تللی، بیا املا ماته شي. حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل بالاخانه کې وده او داسې ځای و چې هلته به یوازې پروت و، کونډې به یې ولګوله، څوک به ورڅخه نه شو راتلی. نو یو شپه تهجد نه پاتې شو، ټول ورځ یې ژړل. بله شپه تهجد نه پاتې شو، بیا یې ژړل. درېیمه شپه چې شوه، نو تهجد په وخت کې وختي یو سړي پاسولو، خپې نه یې وخوځولو. ورته ویل چې پاسه چې پاسېدو، و سړی ولاړ دی.
حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه عجیبه خلق، صحابه ونی خلق دنیا کې نشي راتلی. ویني ویل که څوک دی وته وي چې ته مې پاسولې، وینا ته یې څوک ما ته حال وایا. هغه وته وي چې زه شیطان یم. وته وي چې بیا تاسو کول وي ته مې تهجد ته پاسول وي، شیطان خو تهجد ته پاسول نه کوي. ستا مطلب په دې کې سو ما ته خپل مطلب وایا، نه دی پرېږدم تړم دی. هغه وته وي چې صاحب ته یو ځل پاتې شو تهجد نه تا جړل، بیا پاتې شو جړل لې پاغې جړه الله جل شانه تا ته دومره لوړ مقام درکو چې تا څومره میاشتې او کلونه تهجد کولې نو دا مقام تا ته نشو حاصلې دی. یو حدیث مبارک کې راځي چې 2 ساس کې د الله جل جلاله ډیر خوښ دي. یو هغه ساس کې چې د الله د یری نه د سترګو نه د اوښ کې ساس کې توی شي، دا په الله باندې ډیر ګران دی. نو جړه خدای ته کو، جړه خدای ته کوي، ګناه چې د نشوي هغه هم جاړي چې یا الله ګناه راته معاف کړي، او چې عبادت کې زمون کمې کوتاهی دی یا الله ما معاف کړي، ته ما باندې څومره احسان کې د ژوند هر یو ضرورت زما پوره کې. زه په خپله دنیا ته نیم راغلی، تا پیدا کړم او په دې باندې د آخرت د جنت زندگی موقوف و مرتب ده. نو یا الله ستا څومره احسانات یو، زه څومره ګناهګار یم چې زه ستا بندګي صحیح نشم کولی. جاړه الله دا ساس کې د الله جل شانه ډیر خوښ دی چې د الله د خشیت نه د سترګو نه توشي. په مړي باندې نه ښه چې کومه زنانه په مړي باندې ډیر ویرو کې وجاړي، دا ساس کې نه دی. تاوان والا ساس کې نه چې تاوان یو شو جړه کوي، معامله لاړه، پیسې لاړې، غلطي وړي، اور لګېدل په دکان باندې، د هغې د وجې جاړي. دا جړه خو هر یو کوي، دا جړه خو حیوانات هم کوي، په بچو باندې خفه شي. هغه جړه چې د الله د یری نه ساس کې توشي د خدای د خشیت د وجې بس. او دویم هغه ساس کې چې د الله په لار کې د شهید د بدن نه توشي، یا زخمی غازی چې د الله د دین د اعلا دپاره جنګېږي، د هغه د بدن نه د وینې ساس کې توشي. دا د الله جل شانه ډېر خوښ دی. نو حضرت معاویه رضی الله عنه دومره جړلي وو، هغې جړه سره مقام ډېر اوچت شو، ما ځکه پاسولی. نو د شیطان یاد ساتئ، ګورې په تا باندې غټه نیکي نه ده سود. کله کله چې د دې وړي درته ووایي غټه نیکي پرېږدې، وړی اختیار کړې، دا درته شیطان وایي چې دا اختیار کړه. هغه غټه نیکي پرې نه دی، په کار خو دا ده چې هغه هم وکړه، او که وړه کولی شي وړه م وکړه، او که وړه نه شي کولی دې دوو کې یو کولی شي، نو غټه نیکي پرې نه دي. که تا ته وایي چې صدقه ورکو، زکات مه ورکو، نو دا درته شیطان وایي. صدقې سره ته د زکات نه خلاصېږي. او که صدقه زکات دې ورکو، صدقه دې هم ورکړه، ډېره زیاته ښه ده. صحابه کرام هم دغسې کړي دي. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې د شیطان سړی ګمراه کوي، د شیطان په مخ کې ودرېدل پکار دي کلک، بس په ضد باندې ونښله چې نه دا کار داسې دی، زه به داسې کوم. یو زنانه واقع د لطیفه غونې ده، یو سړي ښځه کړې وه، نو هغه چې کور ته راوسته راواده یې که نه، ده چې به ورته وایي چای پخوې که نو هغه به وایي نه یې پخوم. چې ده ورته وایي چې روټۍ پخه که نو هغې وایي چې نه یې پخوم. چې ده به ورته وایي چې نن زما روټۍ ته زړه نه کېږي مې یې پخو، هغې وایي پخوم به. مېلمه چې به راغله وایي مېلمه ته چای پخې ته وایي نشم پخولی، ته پوه شوه ستا مېلمه پوه شو. چې کله به یو کار نه منې کوله نو هغه به یې کولو، او چې کله به ورته د یو کار وې نو هغه به یې نه کولو، په ضد چلېده ټول عمر. دا سړی ډېر تنګ شو چې داسې په مصیبت باندې اورېدلی یم. ځکه چې داسې خو سړی کولی نه شي هر وخت چې کوم کار کول غوښتلو، ده ورته وایي چې دا مه کوه، چې دا وکړي، دا تجربه خو د سړي شوي. به هر حال ده وایي چې دې ښځې نه به زه خلاصېږم څنګه. یو ځل هغه کلي سره پخوا په غره باندې باران وشو، ډېر باران وورېدو، په کلي هم باران وورېدو، کلي سره خوا کې خوړ بهېدو، په هغه خوړ کې اوبه داسې راغلې چې هغه د سیند غوندې ډک شو، سمندر په شان. نو باران سره به دا اوبه راتلې، هسې به خوړ وچو. نو خلک تماشې ته ووتو، د خوړ په غاړه ولاړ دی، درګي هم راړي وو، خشاک هم راړي وو، څه پکې راځي، تیري اوبه دي. نو دا سړی دی ښځې ته وایي چې فلانکۍ خوړ راغلی دی، خو خیال کوم مزه اسیني چېرته یو دې نسي. دا وایي ځم به
بیا ورته وایي چې ته ځې ښه نو دا کور کې چې سوندر ولاړ دی غویی دا ګورې ځان سره بونځې نو دی غوی هم پر رسوي بوزم به چې دی هم سیل وکړي دی ورپسې روان دی چې سیند ته نږدې شو ورته وایي چې دا غوی راکاږه سیند ته یې مه پرېږده نو دی غویي ته لاسه ګزار ورکړو جزه په مخ کې ځکه چې دا خو د هغه خلاف یې کول یو ځای کې روانه ده دا سړی ورته وایي چې د غویي جلب پرېږده دا ورته وایي چې نه یې پرېږدم نور یې مضبوط تاو لاس چې بیا داسې اوبو ته ورله چې هغې کې د دې خپې په ځمکه نه لګېدې نو ورته وایي چې د غویي جلب مه پرېږده نو دی یې پرېښو چې څنګه یې پرېښو نو ډوبه شوه یو دوه ځله سر ښکاره شو بیا ډوبه شوه داسې روانه ده سیند داسې روان دی دا سړی په بره منډې وایي خلک تماشه کوي د ښځې په تماشه چې ښځه ډوبه شوه او پوه چې دا د دې سړي ښځه وه دا سړی دې طرف ته روان دی نو خلک ورته وایي چې هلکه خو ډوبه شوه داسې لاړه ته په بر روانې وایي دا ټول عمر الټه چلېده پوټه اوس به هم دا په بر روانې ځکه پورته نو دا خو اسې یو واقعه ده حقیقت دی یا فرضي ده خو شیطان ته او نفس ته داسې ودرېدل پکار دي چې نا نفس ته څه وایي ورته وایي نه کوم تر څو چې ما تپوس نه دی کړی یا مې قرآن پاک حدیث فقه دا نه یې کتلي چې دا څه وایي لکه تاسو ته ما مخکې حدیث بیان کو غلط مطلب یې اخیسته نو چې دا حلال دي که حرام جایز دي که ناجایز روا دي که ناروا دا به ګورم نو اله به بیا کوم شیطان تا گمراه کوي په مختلفو طریقو سره به هر حال شیطان تا ودرېدل پکار دي نو دا یو څو خبرې مې اس کولې چې نن سبا د فتنې دور دی شیطان په دې طریقه باندې مونږ وایي الله جل شانه دې زمونږ حفاظت وکړي او الله جل شانه دې دغه علم په حقیقي معنو کې زمونږ نصیب کړي او په دې باندې مونږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله